السلام علیکم دوستانو زمانه نوې ویډیو د کم ملګرو چې اقامې ختمې دي دې باره کې دا ما ویډیو جوړه کړل تاسو به دا عمر بای سره لګیا دي خو نن چونکې وزارت العمل د دې وضاحت وکړو نو زه تاسو سره هغه شیر کوم تاسو به ویډیو ټوله ګورئ که تاسو ویډیو ټوله وکړه نو البته تاسو پوهیږئ که ویډیو تاسو ټوله ونه کړه نو بیا زه ذمہوار نه یم ویډیو ټوله وګورئ او زما الحمدلله دا ویډیوز دې لپاره جوړوم چې زموږ د پښتنو او زموږ د ټولو پردیسانو په دې کې ستاسو څه فایده وشي یو خبر دا زما لپاره د اخرت یو ذریعہ وګرځي د نجات او تاسو ماته دوا وکړئ ویډیو شروع کوو نن وزارت العمل وضاحت وکړو چې دا زوړ مکتب عمل مقابل مالی چې کم دی دا کمو کسانو ته معاف دی نو تاسو په دې باندې مخ ویډیو جوړ کړل نه تاسو واورئ ګورئ شروط الاعفاء من المقابل المالي عند الانتقال الموظف لصاحب العمل الجديد شرط نمبر 1 په دې کې څه دی کم شرطونه دي د معاف کېدو د مقابل مالی په وخت د تنزل کې نوې مؤسسې ته یعنی چې نوې مؤسسې ته کم شرطونه دي دو شرطونه دي ویډیو ټوله وګورئ او دې پورې ملګرو که تاسو ما په یوټیوب چینل او فیسبوک باندې نه وي نو یوټیوب چینل سبسکرایب ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې دغه څه ویډیوز تاسو ته راوړم چې تاسو د قانون او د هر څه نه خبرېږئ چې تاسو په خساره کې نه یئ او که فیسبوک پیج باندې ویډیو ګورئ ملګرو نو ریکویسټ دی فیسبوک پیج لایک شیر کړئ او د ملګرو سره ویډیو خامخا شیر کړئ ځکه چې ملګرو ته پته ولګي ډیرو ملګرو ته دا مسلې دي چې عمر بای زموږ اقامې د 3 کال نه ختمېدل دا یو زبردست چانس دی شرط نمبر 1 واورئ دوستانو ان يكون صاحب العمل السابق مؤسسه وليست شركه دا شرط ځان سره یاد وساتئ ستا اقامه خو د 4 کال نه ختمه ده خو ته په شریکه کې کار نه کوي ستا چې په کوم ځای کار کوي چې د هغې نوم د شریکین نه شروع کېږي شریکه نه وي هغه څه شی مؤسسه وي مثال په تور زه به اوس وایم چې مؤسسه عمران خان دا اگزامپل درته وایم مؤسسه عمران خان للمقاولات مقاولات عامه که داسې دغه نه ستاسو دغه شروع کېږي نو ستاسو چې څومره مکتب مقابل مالي هغه معاف دی شرط نمبر 2 به اورئ نو هلته به په دې باندې پوهېږئ ملګرو ګورئ چې دوستانو که تاسو په شریکه کې نو دې سره کم ځای ته چې ته ځئ زوړ مقابل مالی دا به پی کېږي که شریکۍ اله مؤسسه نه شریکۍ زوړ مقابل مالی به پی کېږي د هغې نه پس به ستا اقامه رینیو کېږي او تنزل به دې کېږي خو یو خبر واورئ دوستانو د کیمرې ته رانږدې شومه که ستاسو مؤسسۍ ګورئ چې مؤسسۍ نوم یې په دې اقامه باندې لیکلی چې مؤسسه وکړه نو انشاءالله ستاسو تنزل به وسي شرط نمبر 2 واورئ ان يكون نقل الخدمه للعامل تم چې په د یعنی خبره به دا پریدو ان يكون نقل خدمه چې د کله ته تنزل کې یعنی کله چې تنزل ته کې ترانسفر کې او تاریخ ستاسي 9 جون 2022 9 جون 2022 نه په اخوا چې ته تنزل کې بلې مؤسسې ته او پتا پسې 3 یا 4 یا 15 اقامې شارټي مقابل مالی در پسې نو اغا وزارت العمل جانے او پرانا صاحب العمل جانے او ته چې کم دی نو بس لاړ شه خو چې مؤسسه یې ګورئ پرانه لاړ شه بل مؤسسې ته تنزل وکړه تا پسې ستا دغه زوړ دغه سره کار نشته اوس دلته به زه یو خبره واضحه کړم دوستانو هغه دا ده ګوره په سعودي عرب کې چې څومره اقامه ته نه وي کې خروج عوده په چوټۍ باندې ځي دا ټول دا د مؤسسو او دا د کفیلانو کار دی خو دا زموږ د پښتنو پکې دغه رایستي دي چې آزاد او آزاد په قانون کې نشته خو زموږ د خلکو رایستي دي په دې وجه باندې څومره چې زوړ مکتب عمل دی دا زوړ صاحب العمل جانے خو چې ته په مؤسسه کې کار کې او ستا چې کوم دی ته نوې مؤسسې ته چې کله تنزل وکړو نو بس اقامه نوې کا ستا د زړو دغو سره کار نشي امید ده دوستانو ویډیو به ستاسو خوښ وي ویډیو ستاسو خوښ وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو فیسبوک پیج لایک او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ امید ده انشاءالله چې ویډیو به ستاسو خوښ وي دوستانو داسې قسم ویډیوز لپاره یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ضرور لایک کړئ انشاءالله او انشاءالله امید ده دې ویډیو نه تاسو مکمل فایده به شوي که فایده شوي دوستانو او که بیا هم ستاسو سوال زمانو کمنټ سیکشن کې ولیکئ انشاءالله زه به تاسو له جواب درکړم الله مخاله